کتونکو علب خان شیرپا یم په دغه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې یم. خپل ځاني دلته کې راغلي پروګرام هم کوو خو اوبو پسې لیوال اوبو پسې نو چې رالو الخدمت فاونډیشن دی کیمپ ته نو یخې اوبه میلاویږي دا ټول راځي دې ځای نه بوتلې ډکوي او دې وخت کې غنیمت چې کوم دی نه هغه یخې اوبه دي چې هغه دوی درکوي. یوه دویم دا د میډیسن زموږ د سکوټ والا چې کوم دی نو په دې کې یو ډېر مهم رول دی او دوی چې کوم دی د ناستې ځای هم دلته کې دی. دوی د دې نه چې پاسي نو صفایي او دا سیسټم او دا هر څه چې کوم دی نو دا روان دی. دا تاسو وینئ چې دوایانې دلته کې خلک راځي السلام علیکم څنګه حال دي ښه دوایانې ښه بېسیاره هلته کې یو کس ګیله وکړه وي چې دغه له ورشو نو دغه والا راځي وي صرف یو پلته راکوي او ویل خدمت ته چې لاړ شو نو د هر شي دوایي بوتل هر یو څیز ورکوي. اوریجنل کار پریکټیکلي کار اړه مې وغوښتل چې په دې زه بحث وکړم. اړه مې وغوښتل ډاکټران ناست دي ښه تکړه تکړه ډاکټران ناست دي ستاسو د وړاندې دي فیمیل ناست دي هغه دي میل ناست دي الخدمت والا په هره شوبه کار وکړو خو زما به ورته اوس یو خواست وي چې د خلکو څاروي مړه کېږي لایوسټاک والا وایي موږ سره ګیا نشته بوس نشته بل څه نشته په زرګو یې کړه ځمکه چې کومه ده هغه د سیلاب وښلې ده په زرګو یې کړه. نو ستاینه کوم د چارسدي د خلکو طرف نه چې کوم دي دوی ته خراج تحسین پیش کوم بغیر لالي چې لګیا دي. بل یو زنانه راغلی و دلته یو سازش وکړو دا زه د حکومتي پارټۍ ته زه پر ویډیو کې په دې وایم چې چاله څه ورکولی نه شي نو دا سازشونه مه کوئ خو د الخدمت فاونډیشن دا تصویر نه وي یا یې دا ویډیو نه وي یا د بلې ان جی او ضروري نه چې دوي چونکې الخدمت فاونډیشن دا ډېره غټه اداره ده او دا په ټول پاکستان کې کار کوي یو ډسټرکټ پورې محدوده نه ده نو چاته به څه پته لګي زه ما ویډیو کړه دا دوه ډاکټران ناست دي دوایانې دي هغه ځای کې چې کومه ده نو فیمیل ډاکټره ناسته ده ها خو چا څوک وایي چې ما خدمت ته دوی لېږلې څه شوه نو دوی هغه د شاته وګوره ورشه ورته وښایه دا وګوره دوی چې کومه ده دغه شته نو دا په دغه باندې څنګه 1122 ته مونږ ورکو چې هغوی په کار شي که نه 1122 والا راشي نو هغوی مونږ ته ډیمانډ وکړي ما سر داسې 2000 ډیمانډ نه شو نو زه هغوی ته چې کوم مونږ سره مثال اضافي مین دا چې ډېر یو نو زه هغوی له ورکړم. اوس هم نامرګز راغلي هغوی ته دا په موبایل باندې لګیا دی انفارمیشن ورکوي تاسو به ګوره کیمرې باندې نو هغوی ته دا وایي چې دا شی دوی سره دا دی اویلیبل دی نو چې هغوی مونږ ته څنګه دغه کړي هغه شان مونږ دوی ته میډیسن پرووایډ کتونکو دې وخت کې ټوله ریسکیو هم دوی چلی ضلعي حکومت هم دوی چلی د سرکار طرف نه به پنډ کله راځي له هغوی سره د اوبو هلې هم نشته دي نو دغه ستاسو د وړاندې ده او دغه موږ تاسو ته ښایو چې موږ یې په داسې سخت وخت کې زموږ د خلکو خدمت کوي نو موږ یې ستاینه کوو د هغه ټولو ادارو چې کوم په دې سخت وخت کې د چارسدي د دې خلکو سره مدد کوي کومک کوي زما دې خلکو ته دا خواست دی چې لږ صبر وکړې تحمل نه کار والی څوک درله سره وړي جت پې مه جوړوې اوس موږ دلته کې سوداګانې ورکولي زما دا ګوتې نه دي دی په خپله سودا کې ما چاته څه نشي ورکولی نو دا سکوټ ملګري چې کوم دي دوی له پنیم چې کومه ده الخدمت والا ورکړې ده او دوی ډېر کافي کار دی دلته کې او دا رور سره ولاړ دی لږ رور مې راشه که نه میډیسن نه علاوه دلته کې اوس تاسو څه روان دي په دې کیمپ دننه بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه افغان بھائی اوورال چې کوم دی نسیم الله ایز کیمپ انچارج هم دلته د لومبۍ ورځې نه دلته موږ خلک چې کوم دی هغه د سیلاب وهلي علاقو نه ریسکیو کړي او د همدغه ورځې نه د هغې د خدمت سلسله جاري ده. فلحال خو دلته دا ایز کیمپ فیلډ هسپتال دی زمونږ د الخدمت سایډ نه خو په دې کې زمونږ خلکو چې کوم دی یو خو میډیسن دی پرون مونږ او پی ډیز کړي دي 600 to 700 د هغې نه پرون بل پرون 800 900 ډیلی بیس سره زمونږ د 700 نه واله د 900 پورې او پی ډیز دلته کېږي هغې ته مونږ میډیسن هم پرووایډ کوو د یخو اوبو انتظام هم مونږ دلته کړی واور هم خلکو ته مونږ پرووایډ کوو فوډ هم مونږ پرووایډ کوو پرون صرف دغه یو مسله وه نن هم غالبا څه پروټوکولز دي د هغې په وجه زمونږ هغه فوډ دننه نشي راتلی
خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. پرون به زه دا ووایم چې د خلکو روژه وه، نن هماغه صورتحال له تاسو په خپله دلته موجود یې. الحمدلله زمونږ خو کوشش دا چې خلکو ته بهر نه فوډ هم راوړو، د دې په ریلیف باندې هم کار وکړو او د دې نه بعد د دې خلکو ریهیبلیټیشن واپس دو آبادکاري. نو ستاسو چې کوم اورېدونکي دي نو هغې ته به زه دا ریکویسټ کوم چې راځئ ټول مسلمانان راجمع شو، رایوځای شو، د دې خلکو واپس دوباره آبادکاري وکړو. بالکل. او زه د وی آی پي ته وایم چې د کلو ته راځئ، د کیمپونو ته مه راځئ. ستاسو لازم به د کیمپونو کې روژه وي څنګه چې دوی ذکر وکړو. انتظامیه ټوله ستاسو په پروټوکول باندې وي، عام ولس چې کوم دین هلته کې جاړي. نو تاسو چې راځئ کلو ته راځئ او راشئ د الخدمت فاونډیشن ملاتړ جوړ شي چې په صحیح طریقه باندې ستاسو څیزو حقدار ته ورسي. مننه.